دا چونکې د ذوالحجې د 10 ورځې چې کوم دین دا ډیر زیات فضیلت والا ورځې او د ډیر زیات فضایل په حدیثو کې راغلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما من ایام العمل الصالح فيها احب الی من هذه الايام، چې په دې 10 ورځو کې عمل کول ما ته ډیر زیات محبوب دي په نور ورځو کې د عمل کولونه، دا ډیر زیات محبوب ورځي. نو صحابه ته پوښتنه کو یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله نه ته هم غوړه دي چې د الله په لار کې سړی قتال وکي، جنگ وکي، شهید شي او یا غازی شي، د دینم د ته غوړه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رسول الله تو فرمایل چې ولل جهاد فی سبیل الله، او د جهاد نه هم د جهاد د عمل نه راته هم دا ورځ ډیر زیاته غوړه دي. او په جهاد فضیلت څومره زیات ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لغدوه فی سبیل الله او روحه خیر من الدنيا وما فيها، چې د الله په لار کې په جهاد کې یو سبات رول یا یو ماخام تیرول خیر من الدنيا وما فيها، دار دې ټول دنیا نه او په دنیا کې چې دا سدي د هر سنه غوړه دي. خو نبی علیہ السلام فرمایل چې دغه جهاد نه ماته د الله سره ډیر زیاته غوړه دي چې په الله سره کې زړه الله بندگی وکما. نو په دې وجه باندې موږ تاسو له وکړ دي چې په دې الله سره کې بالکل موږ تاسو الله رب العالمین ته متوجه شو او د الله رب العالمین بندگی وکړو. رسول الله تو فرمایل چې او د جهاد نه راته غوړه دي مگر هغه سره چې هغه د الله په لار کې دسي جهاد وکړي چې د خپلم جهاد لاله شي، خپل مال حال جاندار څوي سي جهاد لو دار څو قربان کې په خپلم پکې شهید شي، نو دغه بیا دې تر زیاده شي د اجر ته. خو نور عام د جهاد نه دا ورځ ډیر زیاتې غوړه دي چې په دې کې د الله رب العالمین بندگی وکړي شي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ما من ایام احب الی ای تعبد له فيها من 10 ذی الحجه، چې نبی علیہ السلام فرمایي چې نشتره محبوب ورځ ماته چې پای کې د الله رب العالمین بندگی وکړي شي سوار دی الله سورہ زنا چې ذی الحجه د کم لس ورځې سبا شروع کیږي یا د نن به شروع، نو د دین اخوا چې کوم دی دا لس ورځې د بدی کې عمل ډیر زیات ماته غوړه چې بدی کې ز عمل وکما. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یاد الصيام کل یوم منها بصيام سنه، د دې وی ورځ روزه د دې لس ورځو کې و ورځ روزه نیول چې کم دینو دا د یو کال د روزو برابر دي. نو معنی دا چې څوک د لس ورځې روزه ونیسي نو دا د سیدا لکه دا چې لس کال روزه نیولې. لہذا په دې کې عمل نبی علیہ السلام ته ډیر زیات غوړو. او قیام کل لیله منها بقیام لیله القدر، او په دې کې د شپې قیام کول تهجد کول دا د سیدی لکه په لیله القدر کې چې سړی د الله رب العالمین بندگی وکي پای کې الله رب العالمین ته متوجه شي. او د لیله القدر فضیلت تاسو ته معلوم ده چې لیله القدر خیر من 1000 شهر. الله فرمایي چې د لیله القدر عبادت چې کوم دی نو دا د زرو میاشتو عبادت نه غوړه ده، چې د زرو میاشتو عبادت نه غوړه ده. او نبی علیہ السلام بیا وایي چې د لیله القدر نه د شپې د دې لاسو شپو عبادت چې کوم نه د هر شپې عبادت دا د غینه غوړه ده. نو پته نه چې دا به څومره غوړي. نبی علیہ السلام څخه واچ بده کې ماته عمل ډیر زیات غوړه ده، بده کې عمل کول پکار دي. نو دغه نبی علیہ السلام فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داغه روایت ته حدیث هغه روایت کړه ده چې نبی علیہ السلام فرمایل چې فاکسروا فیهن من التهلیل والتکبیر، تاسو بده کې تهلیل او تکبیر ډیر زیات وایي. تهلیل معنی لا اله الا الله، التکبیر معنی الله اکبر. دا بالکل لن ذکر دی، بده کې څه مشکل هم نشته چې موږ په دې غوتو باندې وایو چې لا اله الا الله او دا شانتي الله اکبر، چې موږ ډیر زیات وایو ذکر د الله رب العالمین کو سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله. او د نور ورځې نه په دې کې ډیر زیات اجر دی. او دی باندې څه نه په دې کې به ذکر کې او دستم ضرورت نشته. په ذکر کې په جمعات کې کېناستل دام ضروری نه دی. په ذکر کې چې کوم دی دام ضروري چې خام خاطب چرته په ګټ کې ناسه بس په لار روانه ذکر کوا، الله تعالی ذکر کوا. په دکان کې ناسه ذکر کوا، دام ضروري چې ته خام خاطب ګټو باندې وې، دام ضروري خام خاطب تسبیح واړې بس په جبه وای الله ته حساب معلوم دی. हाँ वह इकबाल ने इसीलिए तोड़ दिया तस्बीह के दाने, क्या गिन गिन के नाम लो उस खुदा का जो बेहिसाब देता है, सब पे अल्लाह बजी हिसाब हो.
لہذا په الله به حساب او ما د قشانتی وای الله رب العالمین لا الله ته حساب معلوم دی او په اخلاص باندې د الله رب العالمین د رضا د پاره چې الله را ناراضي شي د سینې چې خلق را تخسړې وای د سینې چې خلق را ته نیک سړې وای نو لہذا پدې کې د الله رب العالمین ذکر خامخا کول پکار دي چې موږ تاسو پدې کې د الله رب العالمین ذکر وکړو او خاص اعمال دې داري ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی له صلوات و سلام فرمایل چې من را هلال ذل حجه واراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی له صلوات و سلام فرمایل چې کله د الله سورزي د ذل حجه ولنه تاریخ راشو تاسو کله میا شوي نه نو تاسو ځاګنه ورسره څوک چې وزیه کوي نو هغه خپل نکونه او اختان دا دینه کټ کوي دا روغ پرې دی د نبی اسلام سنت دی ګور شریعت دیته ویل کیږي دین دیته ویل کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم دار تاسو صفائی کوي نکونه کټ کوي تاسو وخته واړه کوي وخته برابر وي د خپل کپړو صفائی کوي بلکې صفائی ته نبی علیہ السلام نیم ایمان ویل خودل تراته چې نه به کټ کې نو لہذا چې دلته راته چې نه به کټ کې دلته دا نه کټ کول دا چې کوم د اجر او ثواب دی دلته را کټ کول ثواب نه دی لہذا د دین صحیح تصور زکول په کار دی چې نبی علیہ السلام الله را ته وجه دا کار کوا نو کومه تا ته کې نقصان مخکاری خو بس د اجر دغه دین دی او چې الله را ته وجه دا کار مکوا نو کومه تا ته ډیر خخکاری خو لہذا چې الله را ته ویلی او د الله پیغمبر را ته ویلی نو به مکو نه پدې نه کول کې به اجر او ثواب دی نو دلته د الله حکم دا دی نبی علیہ السلام حکم دا دی چې کله تاسو کې څوک وزیه کوي او د الله سورځي کله راشي او د ذل حجې د امیاش شروع شي نو په دې الله سورځو کې تاسو نوکان مکټ کوي تاسو ختم مواړه کوي په دې کې به اجر او ثواب دی او دا خاص کر څوک چې وزیه کوي د غیر لپاره دا حکم دی په کار چې هغه وختم نه کټ کوي نو کوم په دې ورځو کې نه کټ کوي پاتې شام خلک نو کام خلک په عمل کوي هغه ته بعد غیر لپاره مستحب دی هغه په عمل کولای شي وزیه والا چې کوم خلک وزیه کوي هغه په دې باندې خصوصي عمل کوي هغه ته حکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل په دې کې یوم عرفه راځي نه هم د ذل حجې چې وته ویل کېږي یوم عرفه چې کوم دین دا غیر او جنول پای کې ډیر زیات اجر او ثواب دی اند اختر د ورځې نه د مخکینه ورځ یوم عرفه دغه ته ویل کېږي په دې باندې روزنه ول ډیر زیات ثواب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاحتسبو علی یکفر السنه التي قبله والسنه التي بعده چې زدا ګمان کوم نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک دا روزه ونیسي د یوم عرفه دا روزه نو الله به د یو کال مخکینی دا د یو کال راتلونکي ګناهونه دا به الله معاف کړي د نبی علیہ السلام حدیث ته په دې وجه باندې پکار چې موږ دغه اهتمام وکړو د نهمې د ذل حجې پای پکار چې پای کې موږ روزه ونیسو او بل عمل او خاص عمل هغه دا دی چې تکبیرات التشریق دیته ویل کېږي چې دا د نهمې د ذل حجې د سار د مانځنه وروسته سړی شروع کړي د 14مې د ذل حجې پورې یعنی یو ورځ اختر نو وخت کې دغه ورځ شو د اختر ورځ شو او یو ولسمه دولسمه دیارلسمه دا 15 ورځې جوړیږي دا هر فرض مانځنه ورسته پکار چې مون تکبیرات وایو دا وار مسلمان باندې واجب دي کناری نه ده که زنانه ده او که مسافر ده او که بکور کې ده پار حالت کې چې ده دا چې کله فرض منځو کې نو دا به تکبیرات وایي چې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات یو ځل ویل دی په اوچت आवाज باندې واجب دی زنانه په قلار وای نارینه په اوچت आवाज باندې یو ځل ویل واجب دی که څوک زیات وای زیات ویل شي خو یو ځل ویل چې کوم دا پر مسلمان باندې واجب دی په کار چې دی مونږه اهتمام وکړو په الله سورځ کې په کار چې مونږه کروجه نوې شو روجه ونیسو کروجه نشو نو په کار چې په مانځه به کم از کم پار د مانځنه مخ کې یا روسته دوه رکعات نه په کم از کم چې مونږه کو نغه شان د ذکر اهتمام منغو کو پورس کې کم از کم سلزله سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله نغه شان استغفر الله دا منغو کو په دې له سورځو کې نو خپل عادت جوړ کړي چې دا ټول کال په زموږ عادت جوړ شي او الله رب العالمین زموږ استاد د نجات ذریعہ جوړ کړي دا سو خبرې مو کړې ان شاء الله امید ده چې تاسو به په ذهن کې راغلي او په عمل کې امراولې ځکه خبرې منګه ډېری کوم منګه اورهم خو عمل ډېر زیات مشکل نه پکار چې موږ د عمل په نیت باندې خبرې کوم او د عمل په نیت باندې اورهم او پکار چې موږ باغ باندې عمل هم کوو الله رب العالمین دعا ده چې به سو خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.